بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو دا مخال د شپې 10 بجې دی او د 400 په یو مقامی رستورانت کې د الخدمت فاونډیشن د سوري لاندې د یتیمانو د کفالت لپاره یعنی د آوش چې هغوی کوم پروجیکټ دی داغي یو پروګرام شو. دغه پروګرام ته موږ هم راغلو، مختلف خلک راغلو د شب قدر نه، تنګي نه، 400 نه، او کله چې د آوش د هغه کار نه خبر شو، دغه بې سهاره ماشومانو د کفالت نه خبر شو، نو په دغه ټولګي کې ناس خلکو په کروڑا روپو ډونیشن چې کم دی نو اعلان وکړو. کتونکو په یو ماشوم باندې 54,000 روپۍ خرچه راځي. په خپل چم گاوند کې یو یتیم معصوم شي کې او هغه یتیم ماشوم چې کم دی نو هغه تعلیم یافته کې. اوس خو تاسو وایئ چې زه ورته د اعلی پایې تعلیم ورکوم، نو خپل هم سوشل ورک ګورو، په یتیمانو هم نظر وي، د چا چې پلار نه وي ډېره ګرانه ده. نو دغه آوش چې کومه ده دغه خو یو په ماشوم باندې په ډېر اعلی پایې تعلیمي اداره کې سبق وي، ورسره هغې ته چې کم خوراک ورکوي، کم رخایش دی، نو هغه د یو لینډ بچي ته هم نه وي په دغه 54,000 روپۍ کې. نو دلته کې د الخدمت هر چا د پته ده د هغوی د کار زیار کردار، خو دلته کې موږ د الخدمت د دغه یتیمانو بې اسرا بې سهاره ماشومان حوالې سره خبرې کوي. نن پروګرام چې کم دی هغه خو هم د دغه ماشومانو چې کفالت یتیم سے جنت کا حصول بھی رفاقت رسول بھی په دغې باندې خبرې ترې کوو. نو تاسو ځان سره سوچو کې په خپل چم گاوند کې یو یتیم ماشوم دی، هغه راولئ. ستاسو په کلي کې به ضرور چې کم دی د الخدمت یو رضاکار وي، یو ورکر به وي، هغه ورکر سره ملو شي او هغه ته چې یاره دا ماشوم زه سپانسر کوم، دا ماله په دغه آوش کې داخل کا. د دې نه علاوه دغه ماشوم چې کم دی د ستا په کور کې دی وي، د ستا د خوښې په سکول کې د سبق وي، دغه ماشوم چې څه اخراجات راځي نو بیا هم الخدمت سره ملو شي. نو دوی سره په کورونو کې چې کم 400 کې 411 ماشومان دي، نو دغه 411 ماشومانو باندې خرچه راځي دا په کورونو کې دننه وي، نو په هغې کې مو څه تاسو رابطه کولی شئ. په دغه کې کم ډونر چې راغلو د مختلفو ځایونو نه راغلو، د مختلفو پاټو ښه دا هم درته وایم چې الخدمت خو چېرې جماعت اسلامي پسې څوک تړي، نو زه دا وایم چې جماعت اسلامي پسې تړل نه دي پکار. چېرته هم چې زلزله راغلې ده، چېرته هم چې سیلاب راغلی دی، نو دوی پکې کار کړی. خو زه د الخدمت فاونډیشن د دې ځای د مشرانو نه دا غوښتنه کوم چې نن کوم دلته کې موږ ته د پاکستان په کچه باندې کوم د دوی خدمات وښودلی شو، نو دا په 400 پوکه سکول دی او دا موږ ته د 400 ښودل پکار دي، ځکه چې په 400 کې دوی ډېر زیات کار کړی دی. دلته کې هسپتالونه دي، تعلیمي ادارې دي، په سیلاب کې، په زلزله کې، په نورو ځایونو کې. خو کتونکو موږ کې لږ بنیتي ده، موږ دا سوچونه کوو چې دا به الخدمت فاونډیشن به دا چېرته کې ځي، نو موږ حقیقت ګورو نه. او زه هغه خبره کوم چې یو مور یو ماشومه دکان ته ولېږله چې د 10 روپو غوړي روړه، نه ماشوم چې کله هغه 10 روپو د غوړو دکاندار ته وي، نه دکاندار ولا 10 روپۍ هم ورکړي دي، غوړي هم ورکړي دي، هغه چې کور ته روړي دي، نو مور ته یې ویلي دي، مور یې خاوند ته ویلي دي، خاوند وي دې کې به هم چلي. نو موږ دلته کې دا ګورو چې د الخدمت دا کم کار کوي، نو دې کې به هم چلي. دې کې صرف دغه چل دی چې یو یتیم ماشوم چې کم دی د ناسورۍ د عمل نه بچ کی، یو یتیم ماشوم چې کم دی هغه اعلی تعلیم یافته کی. تاسو به زکات خیرات ورکوئ، ازمیخو کې د خپل یوې روپۍ دې تپوس کولی شي، بس اسانه خبره دا ده یار دا پیسې ما تاله درکړي په څه دې ولګولې، ما ته یې پروف کا، تا ته به پروف کوي. نو دغه یو خبره ده. خو دغه غوښتنه زه کوم چې داسې یو ډاکومنټري دوی چې کومه جوړه کړې ده دا د 400 د ډونر ته 400 موږ زه 400 والیم، زه د 400 ترقي غواړم، د الخدمت نه هم غواړم، د بل چا نه هم غواړم. الخدمت ښه کار کړی دی، بیا هم کوي، خو د 400 ډونر له پکار دی چې الخدمت سره
مرسته وکړي تعاون وکړي. کتونکو دغه یو څو خبرې مې کول غوښتله. ګڼ شمېر خلک راغلي، مختلف تقاریر وشو. اسسټنټ کمشنره خوله بیبي هغه هم راغلی وه. دغه شانتې دوی سابقه پاکستان صدر هم راغلی و او دغه شانتې نور هم ډېر مشران راغلي وو. نو هغه تقاریر په خپل ځای، خو زما اړه څه غوښتل ما چې په دې سټیج ویم خو داسې مې د سره شریک کړل. نو ضرور ملګري شي په دې نیت باندې. ګوره الله پاک فیصلې په نیت کوي، په دې نیت باندې چې یو یتیم ماشوم چې کوم دی هغه زه سپانسر کوم، هغه نه زه د دې ملک یو ښه وګړی جوړوم، بس په دې نیت باندې. په دې نه چې دا خو الخدمت کوي، الخدمت د جماعت اسلامي ده، دا خبرې ډېرې زیاتې راځي. نو دغه شانتې دا پرس او دا خلک برابرول چې کوم دی دا یو پارټي کېږي. نو ضرور ملګرتیا کې وختاً په وختاً به په دې خبرې کوو. دغه یتیمانو سره هم تاسو ملاوو، پریکټیکلی به تاسو ته ښایو چې په یو یتیم باندې څونه خرچه کېږي او چا پې کړې ده، ولې پې کړې ده او نن خوشحاله دی او که نه. ډېره مننه، خوشحاله وبه.